الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أقطع صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د معیدت منه مچکیم آیات تلاوات کړو. دا د سورۃ نمل آیات ته چې په دغه شی مکمل بسم الله الرحمن الرحیم الله ذکر کړی دو. بسم الله متعلق چې دا الله رب العزت قرآن نازل اول شي بلکې د قرآن پاک په سار شي الله رب العزت بسم الله وروړي دو. د قرآن پاک سمرا سورتینا دی 114 سورتینا دی. ہر سورت مخشی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ذکر کری دو، اللہ لکلی دو. سوا دی یو سورت نا چاہ سورت توبہ پا سرش نشتا نرد قرآن پاک پا ہر سورت نا مخشی اللہ ذکر کری دو. دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نازل دو. قرآن پاک خود اللہ رب العزت آسمانی کے توب دا بیاغ آسمانی کے توب دا چی اول سل صحیفے اللہ دنیا تر ولجلے دینا بدا تورات زبور انجیل ورست پا آخر شی اللہ پا قرآن نازل کڑی دا. دے قرآن پاک پا سر شی اللہ بسم اللہ روڑی دو. اے بسم اللہ متعلق تاریخ تاریخ تا بسم اللہ دی پیغمبر علیہ السلام نا مخش اللہ نازل کری دو. حدیث اردریمی کہ بسم اللہ دا اللہ رب العزت پٹول نا مخش پا آدم علیہ السلام من اللہ نازل کری ہوا چې کله الله بسم الله نازل کړه وی چې پاسمون شي سیمرا وریزی دی دا وریزی ټول مشرق طرف ته وتشتدلې ټول وریزی هغه مشرق طرف ته غونډه لوړې هوا ګونه بان شوي هوا بان شوا کله بسم الله نازل دلا هوا ودر دا بلکہ آغا شیطنون پا دی بندی دی شغلی باروم شو دی یہ شغلی آپو وردی کله بسم الله پا آدم علیہ السلام دی نازل دلا. آغا مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نوا خالی بسم اللہ شریک و پنوم دے اللہ نو دیگه سرا اللہ پاک چی سیمرا پاس منشوریه زوی آغا مشرق طرف تا وتشت دے لوڑے و سیمرا ہوا گونے ودر دے شیطون بوندے یر شغلے آپ اوور دے پا شیطونوں نے بوندے دی بسم اللہ پا نزلہ والے بس پدا بسم اللہ شے یو نوم دا چیا دے اللہ نوم دا اللہ
دا دی الله پاک هغه نوم دا چې دیتا اسم ذات ویایي دی الله پاک ذاتی نوم دی الله پاک خپل نوم ورسران نر صفتین مینا رغلی دی چا رحمان و رحیم کریم خالق رزیق قهار دا نومینا رغلی دی او په دا ټول نوم شا صفتی دی او دا نومی اسم ذات تا ای دیغه نوم دامنا لوی کمالاتی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دنیا ته رغلو الله پیغمبري ورکړه جاهلیت پس مناشه چې آغا وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخشه جاهلیت مناوا حال په جهل په تیرے تیارش پروتوي نو آغا وخت خلق بتون عبادت کړو درې بتون په مقاش ډیر غاړ غاټ وی مکه مشرکین به هغه عبادت کړو چې یو ته لات وی بل ته منات وی بل ته غزا وی دای به چې کله یو چار شریک ولا نو دای به الله رب العزت نوم نه خوستو دای به د الله نوم نه خوستو دای به سویل بسم الله بسم المنات بسم الغزات دا بتونه نومینه به خوستل دا درې ډېر غاړ دی بتون وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله پیغمبري ورکړه الله وی ته چې پیغمبره ته چې کله یو چار شریک وي نو ته به بت نوم نو خولې ته به د مون نوم خولې بسم الله چې کیم یو چار شریک وي بسم الله الرحمن الرحیم مو په نوم د شریکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث رغلی دی کل امر ذی بال لم یبدأ بسم الله فهو اقطع نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف مفہوم دا فرمایلی دی چې هارای و چار تو شریک وای نو پاغه ټیم تو بسم الله و نه وی آغا چار به لنډای بچي وی آغا چار به سر ته نرسیږي په میان سے به پریکیږي بسم الله دا برکات تی چاغا چار به سر ته رسیږي او دامنا لوی کو واتا دی الله په نوم شي چې بسم الله سے کیم دی الله نوم رو غلیدا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی الله په دربار شه عرض وکړو سوال یې وکړو چې یا الله فرعون خدای دوا وکړه قرآن پاک شروع غلی دی فقال انا ربکم الاعلى فرعون یہی چې فقال یہی فرعون انا ربکم الاعلى ز پټولنا لوی خدایا خو یا الله موسی علیہ السلام الله تسول کو یا الله دا خډر نافرمانی دا اتو نافرمانی خو کو خو په نافرمانی شه دامرا حتی ورسېدلو چې د خدای دعا وکړه یا الله ویل نه نسه ویل نه تبکوي ویل نه هلاکوي او موسی علیہ الصلوۃ والسلام به دعا و تکړه شری و تکړه بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله توی چې الله ویل نه تبکوي ویل نه هلاکوي ویل نه بربادوي الله پاک وی توی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا کی محلی جوړ کړی دا بلډینګ جوړ دا او دا بلډینګ شه د مو سره مقابله کو د خدای دعوا کو شیر کو لوی ګنا کو خو وی چې تبکړی می وای خو چې کله ځا دیتا وکسا خو په دا بلډینګ تا پابوندې مون نوم یې لیکه دا خپل نوم تا وکسا مت خپل نوم نه خیار سي چې څنګه عذاب ورکا پا بلډینګ باندې امو نوم الله نوم یې بلی کلی دا وی چې اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام زبې تبکوا زبې بربدوا خو دا غزي کینا بلډینګ شنه نه په دا بلډینګ باندې مون نوم لیکلی دا چې کله لشي سانګ شي زبې تبکوا بربدوم به کسا الله نسوي ته ویل پاغه محل بلډینګ شي اې دې خدای دوا کړی وا قرآن پاک شروع ولی دی الله نتبکولو خو چې کله داسې بهار یې کړو
بني اسرائیل په دریبه باندې پیره وتل او چې کله دای په دریبه باندې ورګړېدل نو الله رب ایبه ته حکم وکړو چې وینسا هغه ایبه ونیولو څرنګه ونیولو قرآن پاک شي الله پاک بیان کړی دی چې هغه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. داسې یاد راغلی دا چې کله دریوبه ته لوړو په دریوبه شي دا راونده الله حکم وکړو چې وینسا دریوبه ونیولو په دریوبه شي نه الله ولې سیرې وکړه چې زه ایمان وروړه په موسی علیه السلام یا او د موسی علیه السلام په خدایا چې کله یې د محل نه بدیا کړو بلډینګ نه بهر کړو نو الله رب ونیولو چیرته ونیولو خو هغه کې نه سوي ته ویل کانی دامن ظلمینه کړی وی موسی علیه السلام ایته لوی جادوګر اتیا زره جادوګر داوی ته جمع کړل بل طرف ته د خدای د وای وکړه بل طرف ته د بنی اسرائیل سره دامن ظلم کړو چې بنی اسرائیل کیم سړی وی هغه غلامون وی او کیم شذیناوی آی وینځ جوړه کړی وی اکیره چاره لاره به پکړې مزیره به پکړې او بلکې دا خو پرېږده چې موسی علیه السلام پیدو نه و د پیدویش نه مخشه خې بریدلی و آی نجمونه ته بیان کړو نجمونه دا خبره ورته وکړه چې یو کاس پیدا کیږي آب دې تو بچی تبه کوي دا ولګېدو سیمره بچون 70,000 بچون دې قتل کړل دې مړه کړل ذبح کړل اتیا اویا زره کسون دا مر ظلم په دینه بلکې دایشي چې وړه بچای تا وړي کې بچار نسه وته الله وا ته مړوا خو الله نسوي ته ویل چې کله د محل نه بهار کړو بیا الله ونیولو وی چې مت د خپل نوم نه خيار سي په محل باندې نوم لیکلی و د الله نوم لیکلی و نوم یې دتمنه دامره لوی طاقت د الله په نوم شي او چې سړی د الله نوم خیال وسوتی د الله نوم خیال وسوتی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو وخت پیغمبر علیه السلام متو فرمایل چې ابو هريره چې کله تا اوداس کې نو بسم الله ویا چې کله تا د اوداس په سار شي بسم الله وې وی چې محافظ فرشته اتو حفاظت پکو داسې فرشتي دي چا د انسان سره دي او چې کله د بسم الله ویلی وی هغه فرشته د تو د شیطان نه د تکلیف نه مصیبت نه د هر تش نه د هغه تو بچ کوي بلکې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله سړی کې تدریمی بسم الله الرحمن الرحیم ان بعد دروازه بندوي چې کله هغه دروازه بند کو وی چې شیطانون نرا شیطانونه تعوذ کو چې او شیطانونه پدا کیر شي میش د مړی زیشتا خود شپې ترول زیمی نشتا ویلې دغه کار د کیر مالک بسم الله تیرا کړه بسم الله سارا باز فرشته محافظ روشي هغه شیطانون د کیر تنار پیږي چې وی شیطانون وزي تشتي وی دا وزینا کو وته یو بلتا د شیطانون چې دا غد کې مش په ترول زینشتا او چې کله په مړی باندې بسم الله وایي پکیر شي وړ وړ کې دي شزینا دي ساړي دي مړی چې کله خوري بسم الله وایي وی چې کله بسم الله وایي دا په حدیث راغلي دي وی چې په داخته مونږ شیطان بیا نرا شیطانونه تسیره کو 400 دا 10 زیدا سي چې لوړ شي دي زینا نه د شپې تر اولې زیشتا چې مش پته را کی نه د مړی ور کولې زیشتا چې مړی خوري وی چې کړه تشتي شیطانون دا بسم الله د الله په نوم شه دمر لوی طاقت ها برکات گوشای وی اسونات طریقہ گوشی دو او بلا دا چې تو د شیطان نه حفاظت در کوي انه د بچ کوي پیغمبر علیہ السلام وی چې وا مقام دی صحابه کرام سره نوسو مړی باندې لګیاوی مړی خړلا په داس ټیم شي یو صحابي وو
بسم الله اوله آخره بسم الله وینا ویرا وا ور پزله شو وی ویلا چې کله وی ویلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وخندل صحابي ته یا رسول الله دا ویلي مو په بسم الله پر تو وخندل مو پر تو وخندل نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ته فرمائی حدیث شریف شرسی و ته فرمائی چې مو په دا پر نه وخندل ته چې کله په بسم الله باندې ته روغله په مړی باندې ښناسته شیطان تو سره سام دم لګیاو تو سره خاروق کې کړو په خاروق باندې لګیاو تا خړلا شیطان یا خړلا و چې مقتل هو چې کنه چې بسم الله ویلا بسم الله اوله اخره و چې شیطان چې سخړلې غونی هغه کوي کړل و چې مو په دا پر وخندل چې شیطان سخړلې وی آی کوي کړل په پر مخندل دا خلیفہ بسم الله ویلې باندې نن ویلې دي میشتوس په غلاشه برکات نشتا نن ویلې میشتو په خروج شوکشه برکات نشتا زکه نشتا چې میش نه بسم الله وته وی او نه الحمدلله وی پوشه نه په سنت طریقه باندې عمل کی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته چې م په دا پر وخندل چې هغه شیطان سخړلې وی ان سے کای کړل وی چې م په پر وخندل نو دی وجه نامو عزت منه په چار دعدو چې میج بسم الله په هر حالات شوی مخش خال کې به کلا شزینا چار به شریکا ولا کیما چار دونا به چغا ولا لشي به رخ بسم الله اخه ډېر برکات وي نن عاشق نه وي بسم الله کچره دا د الله پاک نوم میجو خلی وتا او دا نوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بلکې د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه بسم الله روغلی دو او په قران شه اول ذکر کړی دو نو په چار دا د عزت منه د الله رب العزت قران پاک شاه ذکر کړی دی اول په سار شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې مشتوی دي چې کله تو چار کوي دا وی برکات وي بشه او چې کله دا نه وی نو وی چې داسې به برکات نه وي بچار دادو ته میج هاري وچار کی دینه کای چار کی پاغه شي د الله نوم په خولي چې کله د الله نوم خوستل شي نو پاغه شي به لوی برکات یوي لوی برکات په لوی خوان به بشه او چې کله پاغه نوم د الله نشي خوستل شي به برکات وي ابه سارته نه رسیږي چار به د خرپيږي چار به د نیمګړی وي چار به په میان شي پرې کیږي نو الله د مشتا پټول خبره باندې عمل توفیق نصیب کو الله یا الله میګو معاف کی ټول مسلمان ګورې نه معاف کی یا الله حاضر مجمع سے چا سکے سم حاجات یا الله پیرا کی مشکلات یا الله خدا په خوشي بدل کی یا الله خدا په کمیز دل منزینا رزق زکوتینا حاجینا تلاوتینا خپل دلبر شي الله قبول منذر کی یا الله میش په علاقہ شي الله امن رولې یا الله امن قائم دیم یا الله وګرځوي یا الله میش ظلمونه ظلم نه وسوتی یا الله میش په خپل ظلمون ما کی او یا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خپل امت پورا سیمره د خیر دا غونه غشتل دي یا الله مشته پیرا احسان نصیب کی کیم شر نه کیم فتنه نه یا الله پناه واستیا مشته پناه نصیب کی او یا الله مشته په پیرا دین مونږ عمل توفیق مشته خدا پاک نصیب کی الحمدلله رب العالمین.